نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. څلورمه خبره موږ پرون کړې د میلاد په ارتباط باندې. پنځمه خبره دا ده د میلاد د محافلو د جوړولو سلسله دا د کوم وخت څخه را شروع شو او حقیقت د دې چې د میلاد د محفلونو د وجود څخه د امت شپږ پیړۍ کاملا خالی وي. په دغه 600 کاله کې مسلمانانو هیڅ کله هم د سیرت النبی په نامه کوم جلسه نه ده کړې او نه یې د میلاد په نامه کوم محفل منور کړی. د میلاد په نامه د محفلونو شروع تر ټولو د مخه په 604 هجری قمری کې د سلطان ابو سعید مظفر او ابو الخطاب ابن دحیه په مشرۍ کې وسو. دغه دوه کسانو په 604 هجری قمری کې د میلاد د محفل او د میلاد په نامه باندې د ورځې لمانځل شروع کړ. د 600 کال څخه مخکې په امت کې هیڅ یو فرد د 12مې په نامه نه خیرات کړی دی، نه روژه نیولې ده او نه په دغه ورځ باندې غونډه او مجلس جوړ کړی. 604 کاله بعد دغه پاچا چې سلطان ابو سعید مظفر نومیده او دا ابو الخطاب ابن دحیه دوی په ګډه دا کار وکړ. ابو الخطاب ابن دحیه د سلطان ابو سعید مظفر عالم، هغه بیا پر دې موضوع یو کتاب هم لیکلی. نو دوی دا د دې لپاره شروع کړل چې 6مه صدۍ د مسلمانانو د زوال صدۍ و. تر 6مې صدۍ پورې مسلمانانو حکومتونه درلودل او نظامونه یې په لاس کې. 6مه صدۍ کې د عیسویانو فتوحات مخته ولاړ او مسلمانان مغلوب شول. نو د مسلمانانو د مغلوبیت په اعتبار باندې دوی دا کار د دې لپاره وکړي چې کېدای شي په دې باندې مسلمانانو یو قسم تسکین وسی او یو څه به زړه په دې باندې صبر شي. نو یې د دې لپاره 3 شیان خاص مقرر کړه د دې مجلس لپاره. یو دا چې د 12م تاریخ د ربیع الاول ورته وټاکي، حالانکه 12م تاریخ هغه د نبی علیه السلام د پیدائش تاریخ نه دی، بلکې 12م تاریخ د پیغمبر علیه السلام د وفات تاریخ دی. نو یوه 12مه د ربیع الاول دا ورته وټاکل. دومره په دې مجلس کې دا شرط کېښودی چې دې مجلس ته علما او صلحا او دیندار خلک راځي. او درېمه دا شی وضع کړي چې د محفل په ختم کې به چې کله مجلس ختم کیږي یو خیرات کیږي او د دې خیرات ثواب به د نبی علیه السلام روح ته رسول کیږي، خلکو ته به ډوډۍ ورکول کیږي. دې پاچا چې کله دغه رسم او دغه رواج کېښودی نو هغه وخت هم علماو د دې کار مخالفت وکړي. یوې ډلې علماو چې په هغو کې علامه فاکهانی رحمت الله علیه هم راځي، هغه دا خبره وکړل چې دا د ځان خود ساخته شرایط او قیود دي او په شریعت کې تر اوسه دا کار چا نو کړی. دې کار ته بدعت وایي او دا کار پرېښو. او د دې سره چې کوم څوک ملګری و هغه هم دغه کار پرېښودی او د دې کار څخه ځان وسات. ځینې نور علماو چې په دې کار باندې خوشاله نه و، خو د سلطان د پاچا د خوشالولو دپاره یا د هغه د شر د حفاظت دپاره دغه قیودو په ارتباط وویل چې که دا لازمي ونه ګڼل سي نو جائز او مستحسن کار دی، یعنی د استحسان فتوا یې ورکړه. اوس د دغو دوو په ارتباط باندې چې دا سلطان ابو سعید مظفر دی او یا دا ابو الخطاب ابن دحیه دی، د دې په ارتباط مورخین دوی رائے لري. یو ډله مورخین یې فاسقین او کذابین، درواغجنان او فاسقان بولي، او یو بل ډله مورخین یې بیا ثقه او عادل خلق بولي. دا الله تعالی ته معلومه ده چې دا د کوم مزاج او کوم طبيعت خلق. مورخینو د دوی په ارتباط ځینو کذابین او ځینو ثقه بللي دي.
حافظ ذهبي رحمه الله د ابو دحیه په ارتباط لیکلی دي چې دا معتبر سړی نه دی. بهر حال دغه کار په دغه وخت کې رواج، کله چې دا کار په دې وخت کې رواج شو نو د رواج په ارتباط کې دا خبره په خلکو کې پسې رعام شو. نو اول سر خو د مجلس ته علما راتلل، صلحا راتلل، په دې مجلس کې به کښېنستل، لیکن وروسته قرار مجلس پراخ کېدی. د مجلس پراخي د علما او صلحا او تر حدود وروتل او دا عوام ته هم په لاس ورغله. نو دا چې مخکې دا خبره تیره سوله چې د 12مې اصلي تاریخ هغه د پیغمبر علیه السلام د وفات تاریخ اصلي د 12مه د ربیع الاول، په دې ارتباط باندې تمام د سیرت او د تاریخ چې څومره مفسرین او د سیرت خاوندان دي، ارباب تاریخ او سیر پر درو شانو د پیغمبر علیه السلام د پیدایش په ارتباط اتفاق کړي. اول د ټولو مورخینو پر دې اتفاق دی چې د پیغمبر علیه السلام ولادت په عام الفیل کې شوی، یعنی په کوم کال چې د فیل پیښه وسول او پر کعبه باندې ابرهه د فیلانو دراوستلو اراده کړې و او الله تعالی په هغه باندې مرغان راولېږل. په دغه کال پیغمبر علیه السلام پیدا شوی دی. دا د ټول امت په دې کې اتفاق دی. ځینې وایي چې دغه پیښه 50 ورځې او ځینې وایي 50 ورځې بعد پیغمبر علیه السلام دنیا ته تشریف راوړی. دومره خبره اتفاقی ده چې د سیرت او مغازی مشهور امام محمد ابن اسحاق او جلیل القدر محدث او فقيه او مورخ حافظ ابن کثیر دا د جمهور رائے هم بللې ده چې د پیغمبر علیه السلام زیږیدل د دوشنبه په ورځ د سهار د صبح صادق په وخت سوي. دا دوی خبري او دا چې پیغمبر علیه السلام د ربیع الاول په میاشت کې پیدا شوی دی، دا درې خبري اتفاقی دي. د عام الفیل کال په ربیع الاول کې او د دوشنبه په ورځ صبح صادق پر دې باندې د ټول امت د علماو اتفاق دی. چنانچه ابن اسحاق او ابن کثیر رحمه الله په تاریخ ابن کثیر د جلد 2 صفحه 221 کې لیکي وکانه مولوده علیه الصلاة والسلام او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیدائش عام الفیل د فیل په کال باندې، وهذا هو المشهور عند الجمهور او همدا خبره د جمهور په نزد مشهوره. وقال ابراهيم ابن منذر الخزامي، ابراهيم ابن منذر الخزامي واي هو الذي لا يشك فيه احد علمائنا، واي دا خبره داسې یقیني ده چې زموږ د علماو څخه هیڅ چا پکې شک نه دی کړی انه صلی الله علیه وسلم ولد عام الفیل، پیغمبر علیه السلام د فیل په کال زیږیدلی. والمجتمع عليه انه عليه الصلاه والسلام ولد عام الفيل، او په دې باندې اجماع د علماء راغلی ده چې پیغمبر علیه السلام په عام الفیل زیږیدلی. قصص القرآن د مولانا حفیظ الرحمن سیحاروی هغه هم دا مسله راخسته ده، 2 جلد صفحه 411 مکتبه دارالاشاعات. دوم او درېم خبرم چې اتفاقی و هغه دا و چې د ربیع الاول په میاشت کې او د دوشنبه په ورځ پیغمبر اسلام پیدا شوی او د صبح صادق په وخت کې. نو بیا ورسته لیکي وهذا ما لا خلاف فيه، دا خبره هم هغه ده چې د علماو په اختلاف نشته چې انه ولد يوم الاثنين، پیغمبر علیه السلام د دوشنبه په ورځ زیږیدلی. ثم الجمهور على ان ذلك في شهر ربيع الاول، او بیا جمهور علما پر دې باندې دي چې دا د ربيع الاول په میاشت کې. تاریخ ابن کثیر جلد 2 صفحه 311. قال ابو قتاده رضي الله عنه، ابو قتاده رضي الله عنه واي ان اعرابيا قال يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال ذلك يوم ولدت فيه وانزل علي. ابو قتاده رضی الله عنه یو صحابي دی، هغه وايي یو اعرابي د پیغمبر علی السلام څخه پوښتنه وکړه چې د دوشنبه په ورځ د روزې په نیولو کې څه وایي؟
یعنی د دوشنبه په ورځ خو روژه نیول سنت ده او د پنځشنبه په ورځ او دوشنبه په ورځ په دې کې څه وایي پیغمبر علیه السلام ورته ویل چې دا هغه ورځ ده چې زه پکې زیږېدلی یم او دا هغه ورځ ده چې پر ما پکې قران کریم نازل شوی. نو دا دی پیغمبر علیه السلام خپل هم د دوشنبه ورځ د خپل پیدایښت ورځ وښوده. لیکن د اهل سیرت په دې خبره کې اختلاف دی چې پیغمبر علیه السلام د ربیع الاول د میاشتې په کوم تاریخ باندې دنیا ته تشریف راوړی. نو بیا لیکي په عوامو کې 12 د ربیع الاول دا قول ډیر مشهور دی او بعضی کمزور روایات هم تر شا دي، خو اکثر علما اتم د ربیع الاول شي. لیکن تر ټولو صحیح او مستند قول دادی چې په نهم د ربیع الاول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیدا شوی دی او مشاهیر علما د تاریخ او د حدیث او جلیل القدر والمرتبه ائمه دین هم دغه تاریخ ته اثبت او صحیح تاریخ وای. چنانچه حمیدی، عقیل، ابو یونس، ابن یزید، ابن عبد الله، ابن حزم، محمد ابن موسی الخوارزمی، ابو الخطاب ابن دحیه، ابن تیمیه، ابن قیم، ابن کثیر، ابن حجر عسقلانی او شیخ بدرالدین عینی غوندي مقدر او لوړ علماء هم دغه رایه ده چې پیغمبر علیه السلام په نهم د ربیع الاول پیدا شوی دی. بیا وروسته لیکلی دی چې محمود پاچا پلکی چې دا د اندلس یو مشهور ستوري پیژندونکی و، نجومدان او په هیئت باندې ډیر پیدي، هغه د دې لپاره یو نقشه جوړ کړل چې د پیغمبر علیه السلام د زمانه څخه د تر زمانه څو واره سپوږمۍ او لمر ترنځ نیولې دي. د دې تاریخ څخه د حساب لګولې دي. دی وای ما چې څومره تحقیق کړی دی نو دا خبره ما ثابته کړې نه ده تر پایه پورې چې دوشنبه دی د ربیع الاول د 12 سره د پیغمبر علیه السلام د پیدایښت په وخت کې برابر شي. یعنی دا خبره خو یقیني ده چې پیغمبر علیه السلام په دوشنبه پیدا شوی، خو د دوشنبه ورځ د 12 سره هیڅ نه برابرېږي. نو اثبت قول دا دی تر ټولو چې پیغمبر علیه السلام د ربیع الاول پر نهمه باندې پیدا شوی. نو په لحاظ د قوت او د صحت دا خبره تر ټولو قوي ده او په اعتبار د حساب د علم هیئت او د نجوم هم دا خبره تر ټولو معتبره او مستنده ده چې پیغمبر علیه السلام پر نهم د ربیع الاول پیدا شوی. قصص القرآن د مولانا حفیظ الرحمن سیحاروی جلد 2 صفحه 412. په دې کې دا خبره یقیني ثابت سول چې پیغمبر علیه السلام په 12 باندې نه دی پیدا شوی. لیکن په عوامو کې دا مشهور ده چې په 12 پیغمبر علیه السلام پیدا شوی. حالانکه پر دې د ټولو مت اتفاق دی چې پیغمبر علیه السلام په 12 وفات شوی. هغه اتفاق ځکه دی چې پیغمبر علیه السلام د وفات په وخت کې ټول صحابه حاضر و او ټول موجود و، په هغه کې اختلاف کېدای نشي. د پیدایښت په ورځ کې اختلاف ممکن دی ځکه هغه وخت خو د نبی علیه السلام په نبوت څوک نه خبر او نه پیغمبر علیه السلام په حیثیت او په نبوت باندې چاته معلومات و. نو یو خدا خبره چې په موږ کې مشهوره ده چې دا 12 تاریخ دا د وفات تاریخ دی او موږ د ولادت تاریخ بول. که یو سړی پوښتنه راڅوي چې دا تاسو اوس د پیغمبر علیه السلام د پیدایښت خوشحالي کوي او کې د وفات، نو موږ به په دې کې ورته لا جواب وي. دا پنځمه خبره شو. اوس شپږمې خبرې ته راځم. اوس به موږ په دې باندې نظر واچوو چې اول د واره د ربیع الاول په میاشت کې چې کوم محفلونه جوړیږي او کومې جلسې کیږي، آیا دا په شریعت کې تر کومه اندازې پورې صحت درلودلی شي؟ د مخکنیو بحثو څخه تاسو ته دا معلومه سول چې یو شی که د شریعت د اصولو سره ټکر ونه لري او د نبی علیه السلام څخه ثابت نه وي او یو څوک لازمي ونه ګڼي، نو دا شی جائز دی، د دې کول پروا نه لري. لیکن که چا لازمي وبلی او د ځانه د هغه د لپاره قیودات کښېښودل، نو دا په شریعت کې اصل نه لري. نو اوس به وګورو چې د 12 په ورځ باندې خلکو دا شی تر همدغو حدودو پورې مراعات کړی دي او کې په دې کې تجاوز هم کړی دي
او حدود یې پکښې مات کړي. نو اول دواره دا فعل د صحابه کرامو، تابعینو، تبع تابعینو، ائمه یهودا په زمانه کې هیڅ وجود نه درلود. په ټول تاریخ د اسلام کې هیڅوک دا نشي ثابتولای چې تر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه نیولې او بیا د دې مذاهب تر ائمه وو، بیا په راځه د احادیث تر ائمه وو چې په ټوله زمانه کې دی یو کس د دغه ورځې د خوشحالي په مناسبت یا روژه نیولې وي او یا د خیرات کړی وي او یا د کوم مجلس او ختم کړي. په ټولو زمانو کې تر 600 صدۍ پورې د دې ثبوت هیڅوک نشي پیښولی. څومره کتابو ته چې حوالی ورکول کېږي چې د دې د جواز او استحباب او ندب خبره کوي، دا ټول هغه کتابونه دي چې د 600 صدۍ وروسته لیکل شوي. مخکې کتابو څخه څوک د دې حواله نشي پیښولای چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یا صحابه یا تابعین دي دا ورځ مستحسنه هم ګڼلې. دا یو. نو اوس چې کله 600 کاله د امت د دې څخه خالی و او د دې څخه وروسته دا یو شی په خلکو کې رواج پیدا کړي او د دې شی دومره زیات په شدت باندې خلک قائل او ټینګار باندې کوي چې نه کوونکي د نبی علیه الصلاۃ والسلام ګستاخان، دشمنان رسول او وهابیان بولی او دغه عمل د ځان لپاره د اسلام شعار او د اسلام د اعظم قرباتو څخه حتی تر لیلة القدر له هم افضل بولی او د دې لپاره دلایل هم وایي. اوس به دې ته راسو چې نفس خپل دغه کار په شریعت کې څنګه دی. دا مسله مخکې موږ ثابته کړه چې په اسلام کې دغه کار چې دا د ربیع الاول په میاشت کې یو سړی خیرات وکي او یا په دغه ورځ روژه ونیسي یا ځینې خلک را جمع کړي او په دې ورځ کې دی ختم وکي یا کوم خیرات وکي او د دې ورځې ثواب تر نورو ورځو زیات ونه بولي، پر نه کوونکو ملامتي ونه وایي، نو دا هیڅ پروا نه لري، دا کار جائز دی، بلکې ثواب هم الله تعالی ور باندې کوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د محبت په خاطر چې دی دا کار لازمی او ضروری ونه ګڼي. دا د ټول علماو فتوا ده، د امت د هیڅ طبقه علما دغه کار مخالف نه دي. ټول فتاواو کې کتا سي وګوري نو ټول دغه خبره کوي چې کله منکرات او بدعات څخه خالی او څوک دغه یو مجلس جوړ کی په دې کې هیڅ باک نشته او د دې کول ان شاء الله ثواب لري که یو سړی وکي، په دې کې منع نشته. اول خدا خبر، لیکن موږ دا اوس کومې درجه ته رسولي حتی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه صحیح احادیث وارد شوي دي چې د روژې ته وروسته تر ټولو بهترین عمل او تر ټولو خیر د ورځو هغه د ذوالحجې د میاشتې اولې 9 ورځې دي چې دا اوله د ذوالحجې دویمه بیا د عرفات تر ورځې. صحیح حدیث دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امام مسلم رحمه الله را نقل کړی دی چې هیڅ یو عمل د رمضان څخه وروسته تر دې خیر نشته چې په دې کې وکړي. لیکن په دغه ورځ نه موږ د سونو گنج ولیدي، نو مو په دغه ورځ باندې د خلکو کاغذان ولیدل چې په بازارونو کې ګرځېدل او نو مو د خلکو اجتماع ولیدل. سره د دې چې د هغه په ارتباط صحیح احادیث هم وارد شوي دي، خو خلکو دومره ډیر ټینګار نه دی ور باندې کړی لکه دلته چې څومره ډیر ټینګار کول کیږي. دغه ټینګار د خپل د چشي علامه ده. بیا تر دې لږ څه ورپورته سي یوازې پر ټینګار خبره نه ده پاتې شوی، بلکې د دې سره 500 نور منکرات ملګري در دې اندازې پورې چې په دغه ورځ باندې ځینې خلک خاص جامې اغوندي او بازار بندوي او په بازار کې جلوس تیری او دا د پیغمبر علیه السلام د عاشقۍ دعوه ده. پر دې هم خبره نه د خلاصه شوی، تر ډول او تر سرنا خبره رسیدلې ده، تر اعلانونو او برجونو خبره رسیدلې ده، حتی د لغړزونو الکانو په محفلونو کې غزلو ته خبره رسیدلې ده. کلر در دې ور زیات شي سړی او د خپل وطن څخه ور ووزي د پنجاب او کراچي خواته ورسي، نو هلته بیا د شذو غزلي قوالی هم شروع وي، هلته بیا د نبی علیه السلام د روضې شکل جوړ شوی وي، هلته د کعبه شکل جوړ شوی وي، په گاډي کې اچول شوی وي او بیا پر چوکونو یې شودل شوی وي، خلک ور باندې طوافونه کوي، سروزونه وي
پر ټیویانو باندې نشر کیږي، آیا دا د پیغمبر علی السلام عاشقی ده؟ زه تاسو ته اوس د دې یو مثال وایم. مولانا محمد تقی عثماني صاحب لیکلی دي چې اصلا دغه رسم د میلاد دا د عیسی علیه السلام د میلاد په مقابله کې دغه خلکو جوړ کړي. عیسی علیه السلام چې کله اسمانونو ته پورته شو 300 کاله بعد د عیسی علیه السلام د وفات وروسته خلکو د هغه د ورځې لمانځل شروع کړ. نو په لومړي سر کې وای دغه مجلس ته صالحان هغه د دوی د زمانه پاک خلک راتل، په کلیسا کې براجم سول، یو 4-5 خبرې به وسولې بیرته بت. لیکن آخر خبره داسې سول چې دوی دا فکر وکړي چې دې ته خو ځوانان نه راځي، باید په دې مجلس کې یو څه ټوکی شان هم ورګډ شي تر څو چې ځوانه طبقه ورته راشي. نو هغوی وای دا ځوانان ورته را شروع کړ. آخر مجلسونه تر داسې اندازې پورې ورسېدل چې اوس پر 25 د دسمبر باندې په دنیا کې د کرسمس ورځ مانځل کیږي. وای دا داسې ورځ اوس جوړه شوې ده چې په ټول کال کې څومره زناوي سوي تر هغه ټولو دغه زناوي په دغه ورځ ډیر کیږي، او په ټول کال کې چې څومره شراب څښل سوي تر ټولو په دغه کال کې ډیر څښل کیږي. ته تاسو ته اوس حواله درکوم. مولانا محمد تقی عثماني صاحب په دې ارتباط باندې خپل دا خبره کوي. وای اب دیکھ لیجیے، وای ته اوس وګوره چې مغربی ممالک میں چې په مغربی ممالکو کې جب کرسمس کا دن آتا ہے، چې کله د کرسمس ورځ راځي تو اس میں کیا طوفان برپا ہوتا ہے. نو په دې کې کوم طوفان وای راځي؟ اس ایک دن میں اتنے شراب پی جاتی ہے، په دغه یو ورځ کې دومره شراب څښل کیږي کہ پوری سال میں اتنی شراب نہیں پی جاتی، چې په ټول کال کې دومره شراب نه څښل کیږي. اس ایک دن میں اتنے حادثات ہوتے ہیں، په دغه یو ورځ کې دومره حوادث پیښیږي کہ پوری سال میں اتنے حادثات نہیں ہوتے، چې په ټول کال کې دونه نه کیږي. اس ایک دن میں عورتوں کی عصمت دری اتنی ہوتی ہے، وای په دغه یو کال کې د شذ سره دومره زیات زنا کیږي کہ پوری سال میں اتنی نہیں ہوتی، چې په ټول کال کې دومره نه کیږي. یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کے نام پر ہو رہا ہے. وای دا ټول د عیسی علیہ السلام د پیدائش د ورځې پر نامه باندې کیږي. نو دغه سلسله چې اول دوی ایجاد کړه بیا وکم ځای تر ورسېدل، چې اوس موږ دغه سلسله کم ځای تر رسېدل. په دې کې سروز تر 2 ورځو پورې ډولونه او ولاړ او قیامه د خلکو پر عبادت باندې تاثیر، ټول شپه په لوډ سپیکرونو کې اوازونه، دا خو به یو مباح کارو، دا خو به یو مستحب کارو، دا خو به یو جائز کارو. خو تاسو هم په دې خپل ورکو کې تر جواز او استحباب اخواته شي نه دي ثابت کړي. تاسو هم دا غواړئ چې دا کار مستحب کار دی، دا کار مباح کار دی، او دا کار جائز کار. هیڅ بدانی ثابت کړي چې دا فرض دی او دا واجب دی یا دا سنتي مؤکد. خو چې ټول زور وهل سوی دی دومره خبره به ثابت سوی چې دا روا کار دی. دا رواوالی څوک ممانعت کوي؟ په ټول امت کې هیڅ یو عالم داسې نشته چې هغه دې کار ته وایي چې دا جائز نه دی. لیکن دا دومره منکرات چې په بغل کې وسره ملګری دي په دې څه کوي؟ آیا دا کار د دې لایق نه دی چې پرېښودل شي چې په شریعت کې د اول سره اصل هم نه لري او بیا فقط یو جائز کار او دومره بدعات په بغل کې چې لوی لوی بورډونه باندې څومره پیسې مصرفېږي؟ آیا دا جائز دی؟ دا اسراف نه دی؟ آیا د ماښام څخه تر سهار چې په لوډ سپیکرونو کې چیغې وهل کیږي او د محل ټول خلک پریشان وي، دا جائز دی؟ دا حرام کار نه دی؟ دا خو شرعي مسله ده، ټول مسلمانانو ته معلومه ده چې کله یو روا کار په وجه باندې نور خلکو ته ضرر رسېدي، ولو که هغه کار په ځان کې د عبادت کار لا به نه کوي. د تهجد مانځه ته یو سړی راپورته سي تلاوت دی کوي او نور خلک د خوب باسي، دا د لپاره حرام نه جایز نه. نو د ژیرو خریل د لغړزونو الکوانو مجلسونو ته راوستل، ټلویزیونی کمرې پر دې ځای چالان وي او بیا په عامو ټلویزیونانو کې ښودل کیږي. حتی نن د دې ورځې رسمي لمانځنه د دولت په سطح باندې کیږي او ټول خلک په دې مجبورېږي چې دکانونه به بندي، په دې باندې مجبورېږي چې دکانونه به بندي او کاروبار به پرېږدي، او بیا خلک تر دغه اندازې پورې دا کار لازمي او ضروري بولي چې دکان پر دکان ګرځي، پیسې ټولي او بیا انتقالي نور علاقو ته، او حالت بیا د دې څخه دوی خیرات کوي
او کومک پکې، نو دا په شریعت کې جواز لري او کدا په شریعت کې یو مستحسن عمل. نو دا تاسو ته مکمل د 12مې په ارتباط باندې شرعي اصول او هغه شان و چې وشودل. دا یاد ساتي همیشه چې هر شی په اسلام کې اصل نه لري او خلکو شروع کړي، ولو که په شروع کې هغه کار سمي پر حدود باندې برابر وي، نو د ورځو په تیرېدو باندې هغه شي کې تغیرات راشي، اخر خرابي. زه د دې یو مثال درته وایم. د عینه فساد کدا عینه فساد ورته وایي، دا د خلکو د طرفه یواري په یو ډیر شنیت کې شودل سوی. حدیث کې راځي چې ته د خپل کوروالا په خپل کې یو ګوله ورکې دام یو صدقه ده. نو دا یو ترتیب په پخوا زمانه کې شودل سوی وو چې د خاوند کوروالا تر مابین د تکلف ختم کی، نو دا یو ګوله ډوډۍ به ورکول په خپل کې. لیکن نن ورځ دغه سلسله وکم ځای ته رارسېده، عین دا سلسله دغه څه. او دا چې ولی په امت کې د دې ورځو المنزل منع دي، وجه دا ده چې اسلام پر زړونو باندې کار کوي. اسلام د نارو د چغو د زنده‌باد او مرده‌باد دین نه دی. جگمگاتے ہیں در و دیوار دل بے نور ہے. اسلام د دې نوم نه دی چې خالی دیوالونه چې شایسته کړي ناره وای او دل بے نور ہے. او بل دا چې اسلام خو داسې یو وچ دین نه دی چې د یو څو کسانو ورځي ولمنځي. اسلام خو داسې یو درخت ده چې د همیشه د پاره بهار لري. یوازې یو لکه څلوروي زره انبیاء علیهم السلام په لمن کې تیر شوي دي. که موږ د دې ورځې لمانځو، بیا د دې څه وروسته د غمره اندازه صحابه تیر شوي، بیا په هر پیړۍ کې څومره انسانان تیر شوي، څومره د خدای دوستان، څومره اولیاء چې ملائکه یې سلام ته راتلل. نو د اسلام لمن خو څه د اشخاصو څخه خالی نه ده. که موږ د خلکو او ورځې لمانځو، اشخاصو ورځو لمانځو، خو د دنیا د کاروبار دپاره یوه د کې کم وخت نسو پیدا کوی. او بل د نبی علیه صلوات والسلام د پیدایښت ورځ که د شکر ورځ ده، یو څوک وایي چې دا زه د الله تعالی شکر ادا کوم، نو زوم د بدر د فتح ورځ خو هم د شکر ورځ ده، دا ولې نه لمانځي. د قرآن د نزول ورځ خو هم د خوشحالۍ ورځ ده، دا ولې نه لمانځي. او د مکې د فتح ورځ خو هم د خوشحالۍ ورځ ده، دا ولې نه لمانځي. د عمر رضی الله عنه د اسلام د راوړلو ورځ خو هم د خوشحالۍ ورځ ده، دا ولې نه لمانځي. د پیغمبر علیه صلوات و سلام چې د کافرانو څخه الله تعالی نجات ورکړي، دا هم د خوشحالۍ ورځ ده، دا ولې نه لمانځي. دا چې پیغمبر علیه السلام په حجۃ الوداع کې حج وکړي او اسلام کامل سو تام سو، دا ولې نه لمانځي. او د ابوبکر رضی الله عنه د وفات ورځ ولې بیا نه لمانځي. نو دا خو په امت کې ډېرې داسې ورځې راغلي. که دا وجه چې دا د خوشحالۍ ورځ ده، نو دا د خوشحالۍ او د نعمتونو ورځې خو نورې هم راغلي. نو خبره دا ده چې دا شی خو به په خپل ځان کې صحیح وي، په خپل ځان کې خو به دا کار جائز وي. که په دا ورځ یو څوک خیرات وکړي، یا په دا ورځ باندې روژه ونیسي، یا څه ملګري راجمع کې ختم وکړي، نو دې کې ممانعت نشته. لیکن هو دا ضمانت به څوک وکړي چې دا عموم پیدا کړي او د منکراتو څخه دا کار خلاص. دا دی وخت دلته زموږ په دې ملک کې په دا کندهار کې جلوسونه نه راوتل، اوس جلوسونه دا راوځي. تاسو ګوري لس کاله بعد به هغه سلسله دلته شروع کیږي، کومه سلسله چې نن په پنجاب او په سند او په کراچي کې روانه. بیا به منارونه داسې زرغونیږي، بیا به لوحې داسې زرغونیږي، بیا به حق ډولونه او سلسلې دلته ترته شروع. نو د بدعات مخه نیسي. کم کار چې په ځان کې روان وي، لکه د بدعت اندېښنه پکې کې ونه به کوي. ولدا سبا بدعات ته اجازه ورکول کیږي. یو شی په ځان کې اول سم را شروع سي، ورسته خرابېږي. خو هغه شی چې په شریعت کې اصل نه لري اول سره. واخر دعوانا ان الحمد لله.